إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ډیرو محترمو علماء کرامو مسلمانانو ورونو او ډیرو محترمو خويندو میندو، کوم موضوع چې ماته ملاو شوی او راکړی شوی هغه تزکیه نفس ده. ته الله نه سوال کوم چې الله تعالی مال د صحیح وینا کولو توفیق راکړي، او د الله نه به دا دعا کوو چې الله تعالی دې زمونږ د ټولو په دې خبرو باندې هم او په باقی دین باندې هم الله زمونږ عمل نصیب کړي. کم آیتونه چې ملوستي د هغې به لفظي ترجمه وکړم، بیا به موضوع له راشو. د اولنی آیت ترجمه دا ده چې الله فرمایي یقینا اخرت کې به هغه انسان کامیابی چې چا خپل تزکیه وکړه او خپل نفس پاک او د الله نوم یاد کو، د الله عبادت او منځ وکړو. خو اے انسانانو، تاسو دنیا غوړه کړي په آخرت باندې، او حال دا دی چې آخرت غورم دی او همیشه او باقی هم دی. او یقینا دا نصیحتونه الله وای ما په پخوانو صحیفو کې هم لیږلیو چې هغه د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام صحیفې وي،
او په قران کې هم الله دغه نصيحت راولېږي. او د دویم آیت ترجمه دا چې الله وی قسم دې چې الله عظیم احسان په مسلمانانو کړی چې دین انسانیت ته او دین انسانانو ته الله د دې د نسل او د دې د جنس نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږي. او دغه پیغمبر آیاتونه د الله د خلقو ته ولوستو او د دې خلقو تزکیه وکړه، د غلط اعمالونو او د غلط عاداتونو او د غلط عقایدونو مکمل صفا کړه. او دې پیغمبر د خلقو ته د قران او د حدیث تعلیم ورکړه، ځکه چې تزکیه په بل څه ملاویږي نه سوا د قران او د حدیث. او یقینا الله وی چې د دې پیغمبر دراتلو نه وړاندې د خلق په یو عظیمه گمراهۍ کې. عزتمند مسلمانانو ورونو، تا نفس الله دس یو شی پیدا کړي چې ابن قیم رحمه الله وی چې په دې نفس کې دا یو پیتری شی پروت دی چې دا اوچتواله خوخی، یعنی دا کم انسان کې چې الله دا قوت اخی دی نو د دې تقاضا دا رجزه په ارچا باندې اوچته. په دې انسان کې کبر او تفاخر او لوی چې انسان کې خامخ کمال سره ډیریږي نو سلوی پکې راځي، که جیداد سوا کېږي نو په دې انسان کې لوی راځي. ظلم شروع کی دا انسان عجب ځان غټ ګڼي او بل انسان ته سپک نظر کوي. نو کدا انسان د قران او د حدیث نه لري نو په دغه دا ټول مرزونه موجود دي. او چې کله دا انسان قران او حدیث ته او د نبی صلی الله علیه وسلم هدایات او تزان وسپاري نو به دا مرزونه د قران او د حدیث په ذریعہ باندې وزي. ابن قیم رحمه الله وی تزکیه وی ستا تطهير النفس من الصفات المذمومة والسعي على تكميلها وتجميلها بفعل الأعمال الصالحة وتعظيم الله تعالى. د انسان د نفس تزکیه دا چې انسان خپل ځان د هر قسم غلط کار نه بچ کی، د زنا نه ځان بچ کی، د قتلونو نه ځان بچ کی، د شرک نه ځان بچ کی، د ظلم نه ځان بچ کی، چې څومره صفات ذمیمه دي د غلا نه ځان بچ کی، د دروغ نه ځان بچ کی. او دا خپل ځان په هغه اعمالو خسته کی چې قران او حدیث داغه نشاندهی کړي. منځ بکې د منځ په پابندي، خیر خیرات او صدقې به ور کوي، حج او عمره به کوي، ذکر او اذکار به کوي، زکات به ور کوي، jihad په سبیل الله به کوي، د دین خدمت به کوي، هر رنگ او هر قسم چې ته میسر دی به د دین خدمت کوي. نو چې د غلطو صفاتو نه ځان بچ کې او د نیکی کارونه شروع کې نو دا ابن قیم رحمه الله وی دا د نفس تزکیه ده. او به د دې نفس په تزکیه کې هغه تزکیه معتبره ده چې کما الله کړی ده. په سورۃ النساء کې الله فرمایي الم تر الى الذين يزكون انفسهم
الله وی هغه خلکو ته نه ګوري چې ځان پاک پاک کوي چې موږ ډېر اوچت خلک یو خو الله وی ځان م پاکوي بل الله یزکی من یشاء الله تزکیه د کچا کوي چې وی غواړي نو تزکیه هغه معتبره ده چې کوم الله کړی ده او دا خبره د دې وجه نه کوو چې ماشاء الله تاسو ټول خپ توجه باندې ناس علمي خبره راته کو د دې نفس د اصلاح د پاره او د نفس د تزکیه د پاره په تیر شو زمانو کې د دورونو کې خاص کر په هندستان په دې ملکونو کې خلق یو بدعي طریقې او د بدعت طریقې راځي کړي او افسوس دا دی چې دغه بدعي طریقو چې د قران او د حدیث په رنگ کې وي د هغه سرپرستیم د علما او د خو خلکو وکړه او دومره دا خبره عامه شوه چې په هندستان کې به یو سړی تر هغه وخت پورې کامل انسان او مؤمن نه جوړېده تر څو پورې چې به د یو پیر مریدین و اختیار کړي او په یو سلسلو کې به ځان نور کړي دا قادریه سلسله ده دا نقشبندی ده دا چشتی طریقه ده دا مختلفی طریقې په دې ملکونو کې راځي او دا ټول چې دا بدعي طریقې دي دا په سنت طریقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح طریقه باندې نه دي مشتمل مولانا مودودی رحمه الله په دې رسائل مسائل کې یو تحریری مناظره کړې ده د مولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله نو هغه په دې تصوف باندې مولانا مودودی رحمه الله ویلي دي چې تصوف چې څومره طریقې دي دا بدعي دي او مولانا ظفر احمد عثماني سے په خپلم د طریقې خاون وو تایید کو نو مولانا مودودی رحمه الله ورته ویلي دي چې تاسو دا تصور شیخ دا یو بدعت نه دی چې کله یو مرید د پیر په سلسله کې شاملېږي نو هغه پیر ورته وایي ته زما تصور په ارسه کې کوه مانځه کې چې مولانا نو تصور شیخ کوه نو دا خو په حقیقت کې شرک دی او بدعت خدای خو شرک تم رسي په مانځه کې خو به ته خشوع کې الله په مخې ته کې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادت بدس کې چې ته الله زینما نو کته الله نه نو ته خدا تصور خو که چې ما خو ویني خو اغي وینا په ارس کې بد شیخ تصور کې مولانا مودودی رحمه الله او ته دا غلطه طریقه ده وز د دې غلطي طریقې د پاره دغه خلکو سونه خسته نقشه او خسته رنگ پیش کړي مولانا ظفر احمد عثماني او ته وی چې زمنګ د تصور شیخ مطلب دا دی چې د انسان په دې ځړ کې مختلف محبتونه د پټي محبت پکې د خزي محبت پکې د بچو محبت پکې د کاروبار محبت پکې نو د دې مختلفو محبتونو نه منګه دا کس د دې پیر محبت تراړو چې د پزړه کې بس صرف د شیخ محبت راشي نو په دویمه پوړی کې به د دې وی مینې نه منګه مینې د الله ته منتقل کو او کومنګر د ټول مینو نه د دې وی مینې تر ټول نکو نه به مینې د الله ته انتقال آسان نه دی پرا په الله دې به نشي جوړېدل دوران خو له خسته ورکو خدا طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ده نو تزکیه هغه معتبر ده چې کما الله او رسول کړي په قران او په حدیث کې او د خلکو جرزان نه کومي طریقې جوړ کړي دي نو دا بدعي طریقې
لا تزکوا انفسکم بل الله یزکی من یشاء. بیا د تزکیه د نفس د پاره الله تعالی ټول انبیا را لېږلي او دا غیبم د تزیه ولنډه خبره وکما چې مولانا مودودی رحمه الله په د مقدمه د تفهیم القرآن کې لیکلي او هغه د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اثر را نقل کړي چې د آدم علی السلام نه والا د 1000 سال پورې یعنی لس قرنه صرف خلق په ایمان او په اسلام باندې وو، بل ازم او بل نظریه او بل دین په دنیا کې نو. د آدم علی السلام نه والا د 1000 سال پورې بل دین په دنیا کې نو. کان الناس امه واحده علی التوحید، ټول انسانیت د الله په وحدانیت باندې متفق. زر کال پس د شرک نه د نور ازمن آغاز وش. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. نو چې کله 1000 سال پس انسانانو خپل لار پرېښوده په کږه لار روان شو، نو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین، الله تعالی به د انبیاء او سلسله شروع او اولنې نبی او اولنې رسول چې د اسلام نه علاوه د بل نظریه د خلقو د رد پر الله را لېږلی هغه نوح علیه السلام. او په مسند احمد کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه شان انبیاء الله تعالی به دنیا ته 1,40,000 را لېږلي. نو د دې ټولو انبیاءو د بعثت مقصد څه چې د آدم علیه السلام نه وروستو 1000 کاله پس د انسانانو دا کومه پاټلۍ پرېښوده او په کږه لاره روان شو چې دا انسان بیرته نیغې لارې ته سیده کړي. د قرآن مقصد هم دا دی او د ټولو انبیاءو د رالېږلو مقصد هم دا دی چې انسان د غلطو لارو نه د سیده لارې ته راواوړي. د دې وجې نه الله دې موږ په قرآن باندې صحیح معنو کې پوهېږي او په دې قرآن کې دونه لذت دی چې سړی بیان خو مشکل دی، خو هغه محسوسېدل هم سړی سم نشي کولی. د الله څومره د شفقت انداز دی د قرآن داسې قصه نه ده چې یوه قصه شروع کړه او هغه به ختمېږي لکه د لیلا او د مجنون قصه چې الله تعالی دی انسان ته چې د کږې لارې نه په نیغه لار روان شي، نو د الله انداز ته لږ سوچ وکړي. کله به الله وایي کفر مه کوه، جهنم ته به دې بوځم، بیا به ولې د جنت زیری ورکړي چې ای انسانه که زما حکم دې ومانه او د پیغمبر په طریقه روان شوي جنت مې دله تیار کړی دی. اے انسان اگوره کفر مکه و فرعون میں تباہ کړي، لګو ته وګوره سمودیان او عادیان میں تباہ کړي، شیطان دی دشمن دی میمنا ما د باندې سونه مهرباني نکړي د ازمکه مستاره لپاره پیدا کړي. یعنی د الله انداز په د خپل کتاب کې د یو لوی واعظ انداز دی، په یو شفقت انداز کې الله تعالی د کږې لارې نه د انسان نیغې لارې ته سیده کوي. نو چې د الله شفقت دغه دی، نو علما وایي چې په قرآن کې الله تعالی د دې قرآن یو اعجاز بیان کړي او هغه اعجاز دا دی، ډېر اعجاز دی د قرآن، ډېر معجز کتاب دی، خو یو اعجاز دا دی چې که د دې ټولې دنیا انسانان راټول شي چې په هغه کې هر قسمه انسانان دي، دانشوران او ادیبان او ماهرین او پروفیسران او عالمان او هر څوک پکې دي او پیریان هم سره ملګري شي او د قرآن په شانه کتاب جوړولو غواړي، نو الله وی جوړولی نشي. منګه چې چېرته خط لیکو یا د عربی او مضمون لیکو نو 5 علما ورته کېږو
هغه یو ول بنیاد کې دي نه بل او تو یره دا فقره لګه بدل کدا لفظ هغه شنو خبي خون به وکي یا یو مقصد چې ادا کوو یو 15 شپږ جملې ولي کو دا نو بیا په انتخاب وکړو چې دا جمله ډېره ښکلې ده او الله په قران کې وایي چې قل اے پیغمبر اعلان وکړي خلکو ته لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اے پیغمبر اوایا اعلان وکا کله دی دنیا دا ټول انسانان او پیریان را جمع شي چې د قران په شان کتاب دی جوړ کی جوړولې نشي اگر چې دا ټول د یو بل سره تعاون مو کې جوړولې نشي صد پاس سور لسو کاله مخکې الله دا خبره کړي نو زمون خو یقین راغی چې په دې سور لسو کالو کې چا جوړ نه کړ او د دې وجه نه نشي جوړولې چې یو په قران کې بلاغت او فصاحت دی او د کوم علماو چې پند ده والله ولدا ذوق ورکړي چې د قران کریم دی آیاتونو د نقطې بیانې وسړی حیران شي خدای مولانا مودودی رحمه الله د دې وینا مطابق ذکر نشي جوړولې چې د ټولي دنیا انسانان په شفقت او په رحمت او په پویا کول او په واز کې الله تعالی نشي رسېږي زمونږ بس شفقت دي موږ بچی پویا کو او چې لګه به ادبي و کې نو به مخ ته نه ګورو کور کې نه پریدو او انسان چې څومره ګناګار خو چې الله ته رجوع کوي الله وي بنده راځه وسم د باندې مهرباني الله قرآن کې وایي چې اے پیغمبره قل لعبادي الذين اسرفوا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا پیغمبر زما هغه بندګانو ته وایي چې ګناونه کړي ګناه نو مې نه دی غسته چې اسراف کړي ګناهونه کړي چې د الله د رحمت نه چرته منه امید کیږي او یقینا الله ټول ګناهونه معاف کوي لا يسأل عما يفعل د الله نسوک ته پوښتنه شي کولای دا ګناه دی ولی معاف کړ وسپ اعمال معاف کوي او سپ توبه معاف کوي او صد الله تعالی په خپل مهرباني معاف کوي خو مایوسی په دین کې نشته که یو سړی ډېر قتلونه کړي دینو او عدالتي کیس پنشت الله تعالی توبه وبس الله یې معاف کوي کله یو سړی نه ډېر ګناهونه شي چې الله ته رجوع کوي الله تعالی د ګناه د صحت نه مقرر کړي چې دا ګناه معاف کوم او دا بل نه معاف کوم یو شرک نه معاف کوم بغیر د توبې نه ام چې توبه وبس کوپر الله معاف کوي او شرک الله معاف کوي الله ډېر مهربان دی نو کو دا ټول انسانان را جمع شي او دا ټول پیریان را جمع شي نو د قران په شان کتاب ذکر شي راوړل چې د قران انداز د شفقت او د مهرباني دی فصاحت او بلاغت بیل دی خو الله تعالی دا غلط انسان او دا پکګلاره باندې چې کوم انسان روان دی دای دی نه غلاره ته په واجبان داس باندې رسیدا کوي نصیحت وته کوي ته ولې دا غلط کار کوي اګه ستا یو دوسی ستا یو کشر او هغه غلط ګرځي او ته دا کار ولې کې ما خود له جامع راوړي ما خود له پیزار ما غسته ما خود باندې تعلیم مو کو ګورو کدا غسړي په لار روان شو خو تباش د قران ټول انداز د انسانانو ته دغه شاته نو د ادم د نوح علیہ السلام نواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انسان پیغمبرانو د بعثت مقصد هم دا دی چې انسان د کګی لارې نه پنی غلار باندې روان کی او دا کم آیتونه چې ما ولستو نو پدې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد د بعثتم بیان شوی چې د دې پیغمبر مقصد هم دا دی چې د خلق پاک او نبی صلی الله علیه وسلم په 23 سال کې
دسی انسانیت او دسی مؤمنانو معاشره او ماحول جوړ کو چې د مولانا مودودی رحمه الله یو خبره د سورۃ المؤمنون کې کړي چې د سورۃ المؤمنون د آیاتونه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون دا آیاتونه چې الله د مؤمنانو د پاره صفت را لېږو چې زما د پیغمبر د صحابه چې دي دا مؤمنان دي دوی په منځونو کې انتهایی عاجزي کوي دا مسلمانان د غلط کار نه مکمل ډډه کوي دا مسلمانان د دنیا چې څه نیک کارونه دي خو کارونه دي کوي د پیغمبر علی السلام د صحابه چې دي د خپل شرمګاونو حفاظت کوي چرته تاریخ داري دي لیکلي یعنی د مکه مشرکین او د يهود د پیغمبر علی السلام سخت دشمنان چرته تاریخ دا خبره نه د لیکلي چې غني مسلمانانو د قران په دې آیاتو دي کافرانو د قران په دې آیاتونو اعتراض کړي چې زمانه دی الله چې تاسو کوم صفت کړي تاسو کې خدا نشتا تاسو کوم دی چې صحیح موږ کوي تاسو کوم دی چې د غلطو کارونو د ځان بچ کوي بلکې الله چې د مسلمانانو د پیغمبر علی السلام د صحابه کوم صفت او کو نو په هغه باندې کوپاروم کو ته اوچته نکړه نبی صلی الله علیه وسلم د سم معاشره تیار کړه چې هغه مثالی معاشره و اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه صحابه هغه خلق چې الله تعالی د خپل پیغمبر د صحبت د پاره او د ملګرتیا لپاره چاړه منتخب کړ او د دین د اقامت د پاره منتخب کړ بیا زمنګ او د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه خډیر فاصله راغلی ده او نبی صلی الله علیه وسلم د اخیری زمانه د فتنو نشاندهی هم کړی ده نو زمنګ اعمال یا زمنګ د زړه توجه یا زمنګ نور د دین کارونه هغه شان مثالی خو نشي کېدل لکه څنګه د صحابه وو په دې مشکات شریف کې حدیث ده سند کې کلام شتا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه ته وی چې د دین په لسو حصو کې ای زما صحابه کو تاسو په نهو حصو عمل وکړو نو جنت ته ډایرک نشئ کمه بد پکی خدا اخیری زمانی مسلمانانو چې د دین په نهو حصو عمل ونی کې په ویو کې نو هغه به جنت ته ځي ډایرک نو په دې اخیری زمانہ کې خامخا موږ به کمزور یو خو بیا به موږ عقل ته ګورو چې صحابه کوم ژوند دي او نبی صلی الله علیه وسلم دا غي څنګه تزکیه کړي و چې موږ هم د خپل ځان تزکیه په اقا طریقه باندې وکړو مولانا من احسن اصلاحی رحمه الله یو کتاب لیکلی تزکیه نفس نو دا هغه د کتاب خلاصہ شپږ خبرې دي اولنۍ خبره دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د سشي تزکیه کړې ده نو مولانا من حسن اصلاحی رحمه الله یو د عقیدی تزکیه چې اول به مسلمان خپل عقیده صفا ساتي د شرک نه د مظاهر د شرک نه د نمونو د شرک نه به مکمل خپل عقیده صفا کوي او په من کې په غیر محسوس انداز کې چون کې دا توحید خرست راغله دلته نو من کې وسم د شرک هغه نمونه او مظاهر موجود دي کستا خېل من په کورونو باندې توري جنډې لګاو
خسته آبادی سړی وږي که نه تور جنډه پې ولګوي ماشاءالله به ولې نه لیکي چې تور جنډه پې لګي که ستاسو خیال دي مسلمانانو چې چېرته ښه آبادي کړي نو د څه ښکر هم پرېږدي د غوی ښکر هم پې کېږي موږ دا پښتانه چې د یو بل سره میلاویږو په ابوداود شریف کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سجده که د الله نه ما سوا بل چاته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي خو سجده خو د الله نه ما سوا بل چاته جایز نه ده یو صحابي عرض وکړو د الله رسوله اینهنی بعضنا الی بعض چې یو بل سره موږ میلاویږو نو داسې ورته ښکته کېدی شو زه د خلکو د پویولو دپاره ویم د پښتنو ستړي وشي کولی شو نبی صلی الله علیه وسلم نه په میلاوېدلو کې به یو بل ته ښکته کېږئ هم نه زمونږ د عامو خلکو عادت دا دی چې داسې مشري یا لکه شاګردان استاز ته سلام کوي نو زر ورته د سینې پورې راښکته شي یا لاندې خلک افسرانو ته سلام کوي د لرې نه بل سر ښکته راشي صفا ستړي مه شي اوس در شانه وکړه هغه هم انسان دی ته هم انسان یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې ستړي مشو کې په سر ښکته کول هم پابندي ولګ دا به نه کول نو د صحیح عقیدې تزکیه پکار ده چې عقیده دې برابر او قل هو الله احد من په هر مانځه کې وایو اگر چې په هر مانځه کې قل هو الله احد سنت طریقه نه ده خو مونځ به کېږي د هغې لفظي ترجمه دا ده چې ای پیغمبره د خلکو ته ووایه اعلان ورته وکړه چې شان دا دی چې الله په ذات کې یو دی په صفاتو کې یو دی په حقوقو کې یو دی او الله الصمد دغه الله تعالی بې نیاز او بې احتیاجه دی لم یلد د الله بچی نشته حقیقي بچی هم نشته یهود دروغ و چې عزیر علیه السلام د الله بچی دی نسوارا دروغ و چې عیسی علیه السلام د الله بچی دی او د مکی مشرکین بم دروغ و چې ملائک د الله نونه دي او حکمی بچیم د الله نشته نو د مشرکین دروغ وي موږ د پلانی بابا لمن راټینګه کړي او هغه په الله باندې داسې زورور دی چې موږ به جنت ته بوځي د الله حکمی بچیم نشته ولم یولد والله تعالی د چا نه پیدا هم نه دی په الله باندې عدم او نشوالی نه راځي ځکه چې څوک مولود وي نو هغه حادث د هغه د پیدایش به یو زمانه وي الله مولود او پیدا شده نه دی ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله په شان په دې ټولو کائنات او په دې ټولو مخلوقاتو کې د الله برابر او د الله مثل هیڅوک نو د ټولو نه اول مولانا من حسن اصلاحي وی صحیح عقیده پکار دویم نمبر بیا د تزکیه د عمل تزکیه د عمل دا د چریا پکې نه تزکیه د عمل دا د چې د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو مخالفت پکې نه چې موږ څه کوو چې د الله د رضا دپاره وکړو عمل ډېر وکړو لږي او بل په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې چې وکړو که طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم نه وانه کو ډېر عمل هم چا کړی برباد دی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وی د ډېرو خلکو اعمالو ته به زه متوجه شم په ورځ د قیامت ایسته واو لزومګرد او لزولی شوی به قبول به نه کوم او دریم نمبر کې مولانا من حسن اصلاحي رحمه الله وی چې د تعلقاتو تزکیه پکار ده نو تعلق څه دی اول چې د بنده او د الله په منځ کې تعلق برابري زمونږ تعلق ډېر کمزور دی د یو بنده چې د الله سره مضبوط تعلق او ابن قیم رحمه الله وی د زړه د عبادتونه پنځه دي یو دی یره
دا د زړه عبادت دی دا د ظاهري شی نه دی دویم دی محبت دا د زړه عبادت دی دریم دی توکل او اعتماد دا د زړه عبادت دی څلورم دی امید او رجا دا د زړه عبادت دی او پنځم دی اخلاص او للهیت دا د زړه عبادت دی نو چې ستا یره د الله نه ستا محبت د الله سره ستا توکل په الله ستا امید د الله نه ستا هر یو کار د الله د رضا دپاره نو ستا د زړه مشندري روانه ده دا بهترین عبادتونه دي بیا یو حدیث کې راځي 70,000 مسلمانان به الله تعالی به حساب به کتاب جنت ته بوزي نو هغه د صحابه د دوره پورې محدود خلق نه دي دا 70,000 د الله په علم کې دا به د قیامت د ورځې پورې دا سلسله روانه او د الله نه غواړي چې یا الله موږ په 70,000 کې راولي یا الله موږ به حساب به کتاب جنت ته بوزي خو چې هغه 10,000 کسان به حساب به کتاب جنت تزین په دغه په حدیث کې یو صفت راغلی وعلى ربهم يتوکلون د بخاری حدیث دی دا هغه مسلمانان دي چې په خپل رب بروسه او اعتماد ډیر زیات دي په الله یې ډیر لوی اعتماد دي بروسه د الله په ذات باندې ډیر زیات دی نو ځینې سړی د رجوع په پابند دي د صدقو په پابند دي هغه اعتماد په الله باندې او توکل په الله باندې په کې کمزور دی کو نوکری ختم شي نو د هغې لپاره ګناه کوي خو د نوکری ختمېدو ته نه ټینګي رشوت ورکوي خو یاره وایي نوکري مې ختمېږي او ما ګوره مثالونه لیدلي زمونږ یو ډاکټر صاحب دی نوم یې نالم الله دې ټول طاعات او عبادت قبول کی په ابوظبي کې وو او والله عالم خود یا 25,000 او یا 30,000 تنخواه یې وه په درهمو کې استعفا یې ورکړه ډاکټر صاحب ولې استعفا ورکړې وې د جمع مونځ پکې په پابندۍ نشم کولی په دې د ډاکټرۍ کې ځکه چې ویل کله زما ډیوټي نو جانماز په کمره کې نو بې جمع مونځ کوم زه په تنخواګانو په پیسو څه کوم چې زه د جمع د عبادت نه محروم شم دا ګوره ډېره لویه خبره ده او موږ په وړو وړو خبرو باندې د جمع نه استفادې او هغه ورته هغه 25,000 یا 30,000 درهم تنخواه پرېښوده ویل په دې نوکرۍ کې صرف د جمع نه محروم یم چې کله زما ډیوټي لحاظه دا زه نشم کولی او دویم دا ده چې په اسپیټال کې راوند په غیر د نرسو نه موږ نه کوو نو ټیک د ضرورت خو دی خو ما ته نور مواقع شته دی نو زه ولې د پردو جنکو سره په اسپیټال کې یو ځای ډیوټي وکړم نو چې استعفا یې ورکړه الله تعالی هغه له نعم البدل ورکړی اوس هم په مزو کې دی په رزق کې کمی نه دی راغلی رزق ول الله تعالی د هغې نه په څو چنده پراخه یو بل کس دی ما د ځان سره دوبۍ ته بوتو ښکلې مزیداره غټه ګیرې وه نو هلته ملګرو ته مې وي دا انجینیر صاحب دی او دله څه کوشش وکړي هغه یو ملګري چې بس یې وکاته یاره مولي صاحب د ګیره ډېره غټه ده د مشکله ده که نوکري ورته میلاو شي او بل ویې مړه دا ګیره لږه کمه که ویل یختم دې نه کټ کوم مال کلک شه بیا یو څوک نو انټرویو یې لپسې کال راغی نو ویل پینټ پتلون نه اغوندم ما ویل خیر دی په دې کې لږ گنجایش شته پسندیده جامه نه ده خو ناروا هم نه ده ویې غونده ورته تاسو یقین وکئ چې 3 کاله یا 2 کاله پس
دا غد دي مضبوطی عقیده په نتیجه کې هغه الله تعالی د دوبۍ نه لري کو په حرم کې ډیوټي ولګي د التبه حرم کې منظم کو تنخوایم د دې ځای ډیره شو خود نو کوي د پاره د شریعت د اصول خلاف ورزي ونه نو چې 70000 کسان به حساب به کتاب الله جنت تبوزین یو صفت دار چې وعلى ربهم يتوکلون توکل او اعتماد په الله باندې په ډیر زیات بیا د الله سره چې تعلق برابر شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق برابر اول منګه امتیانی او محمد رسول الله زمون پیغمبر دی به حیثیت پیغمبر او به حیثیت امتی زمون تعلق سونه دی نو په عمل کې من کمزوري او الحمدلله ثم الحمدلله چې زمونږه د عام مسلمانانو د پیغمبر علی السلام مینه مثالی ده چې کله د پیغمبر خبر راشي په دې باندې د اچا سره سمجوتا نه کوي او مونږ به د زونو مظاهرو په دې احتجاجونو کې خلک ودی زمیدار پریدي دکاندار دکان پریدي او کوچرته د محمد رسول الله په شان کې چا ګستاخی وکړه هر شی برداشت کوي بل مازه بم یو خدای پیغمبر په شان کې ګستاخی څوک نشي برداشت کول او د اغینه رستو د بچیو د پلار تعلق دی د بچیو د مور تعلق دی د دیم تزکیه پکار ده چې د بچیو د پلار په خپل منځ کې د ادب څخه حیثیت دی د قدر څخه شان دی د پلار عظمت او احترام په زړه کې شته کنه شته په پلار په خفګان خپکی کنه خپکیږي د مور په خفګان خپکی کنه خپکیږي په دې باندې پویږي چې زماره د مور او د پلار مخ ته په قتلو کې ماته جنت ملاويږي تقبل شوی حج اجر راته به ملاويږي زمون په ځای کې واجب سیب دی زمون خدا سکولون الحمدلله تربیتم کوي خدا ځنه خلک په دې غټو ادارو کې خپل بچي داخل کی کور ته چټي لراشي نور په غټو ادارو کې ناغه د ادب او د احترام پته نه لګي تهذیب وته نه خي د یو کس دی داغه بچی د سکول نه راغلی دی یو واده لوساتلې دی نو پلاری دی کټ کې ناشته او ناغزوی راغلی است بر سرته ناشته نو کوم شومستانه بر سرته کی دی خیر دی خدای دې پښتو عرب دی چې کشر بلان لیکيني ناغبل کس دی وای ما ته پوسو کې ججی صاحب دا سوق دی وجدا زما زوی دی جن استاد زوی نه دی نه زوی می دی کنه نه استاد زوی ډول دی ناغه ویل که خو چې څنګه غټ شوی دی معمولی منګه غ سکول ته بولې دی غي خوته د انګريزي سبقونه خي ادب خوته نه خي نو ته خدا پته نشته د جره د پلان نه بر سرته کې ناستل پکار دی کلر سرته کې ناستل پکار دی د مور او د پلار سره تعلق د قران او د حدیث پرانا کې د احترام بساتي او د یو مسلمان او د بل مسلمان تعلق د الله د رضا د پاره چې ستا سره مینه صرف د الله د رضا د پاره چې دا مسلمان دی د منځ پابند دی زکات پابند دی د دین خدمت کوي صله رحمی پالي خسړې د نظام سره مینه محبت دی تزکیو باندې من حسن اصلاحی رحمه الله وی توجه ورکول پکار دی ابن قیم رحمه الله یو درې سلور خبري د تزکیه لپاره نورم ذکر کړي مختصر تویما ټیم پورا دی د ایمان او د فرائض او د واجبات نه رستو یو سو خبرې دي چې هغه ته موږ توجه کو نو زمونږ به د نفس تزکیه په اسانه راشي اول نمبر کې توبه او الله ته رجوع او الله ته انابت دا خپل عادت جوړ کړئ په مخ باندې الله ته رجوع کول یا الله زه کمزور یم یا الله ما معاف کړي یا الله زه ګناهګار یم یا الله ستاسو د درنم په غیر بل در نشته الله په موږ باندې رحم وکړي او په قران کې الله تعالی حکم کړی دی چې اې د ایمان والو الله ته په مخ رجوع کوی او توبه وباسه
دویم نمبر کې زبانی په خوله باندې استغفار ډیر ویل او ذکر ډیر کول. تاسو د بر دې ذکر کې دې شي چې فواید معلومي کوم شی چې نبی صلی الله علیه وسلم د ویلو حکم کړي نو خامہ خبا پدې کې د زړه حکمت پروت دی چې په خوله الله اکبر الله اکبر الله اکبر پدې کې بستا په زړه کې تعظیم د الله راځي چې په خوله باندې الحمدلله 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 د دینه بل اوچته کلمه نشته. قران کې الله وایي چې یو کم سړی الله ته ځان حواله کوي هغه الله اوري. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. بس خپل ځان الله ته حواله کول پکار دي. د دې وجنه پیغمبر علیه السلام وایي د مظلوم د خیرونو ځانو سره غزان الله ته حواله کوي چې ظلم چا سره وشي یره وې زما خو وسنه کیږي بس الله دې رسو ګوري نو الله دا سړی به تبا کوي. دویم نمبر کې الحمدلله حمدنا الله ولله سمع الله لمن حمد منګه په مانځ کې وایو د سمع الله لمن حمد معنا دا رجل الله حمد وینو الله خامہ قبل یوري نو ورپسې بس سنت طریقه چې ربنا لك الحمد چې سمع الله لمن حمد خود خبره کې چې الله ګوره حمد اوري نو په خلی هم وایي چې ربنا لك الحمد. او د دې وجنه د محققین علما وایي چې د مقتدی او د امام په کې فرق کم نشته. سمع الله لمن حمد هم وایي او ربنا لك الحمد هم وایي. نو په خله باندې ذکر کول چې کوم ذکرونو پیغمبر علیه السلام ترغیب ورکړي هغه د حکمت نه خالی نه. دریم نمبر کې مخالفه النفس وانکار ما عليه من القبائح. نفس ګناونه کوي د دې نفس سره مضبوطه مقابله کوي جګړه به سره کوي. تا دا دروغ دی وخت ولي وي تا دا دوکه دی وخت ولي وکړه تا د دې صلی رحمی ولي ونه پالله تا ولي دا کار وکړو چې سو پوری دا احتساب نه کړي او د خپل نفس دی مضبوطه نگرانی نه کړي نو ته صحیح تزکیه نشي حاصلولی. سلورم نمبر کې المداومه على وعظ النفس وتذكيرها بالموت وبالدار الاخره. د نفس ته په مخ نصیحت کې چې ګوره مرګ روان دي. لکه دا ناس کسان په 50 کال پس پرې کې ډېر کم خلک ناس دا ټول بمړی په قبرونو کې پراته. هر وخت د نفس ته دا نصیحت کوي چې ګوره وخت لږ پاتې دی د دې دنیا نه دتل دي. سل کاله مخکې په دې خال کې د څه خلکو چې اوس به یوم نه نو سل کاله پس به تم نه په قبر کې به پروت دي. نو چې کله دې نفس ته دا وعظونه کین به دې غلط کارونه پرې دی او په خو کارونه باندې شروع کوي. پنځم نمبر کې نفس بغیر والی ته نه پرې دی. کله کله د انسان دا نفس په وړه نه کوي باندې غره شي ماډي لوی کار وکړو لګه صدقه ورکې ماډي لوی کار وکړو لګ منځو کې ماډي لوی عبادت وکړو. د نبی صلی الله علیه وسلم نه زیات عبادتونه موږ نشو کولای او چې پیغمبر به عبادت هم کو نو اللهم لا احصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك. الله ته چې کوم عبادت مستحق او د ثنا مستحق ځنه نشم کولای. نو د خپل نفس سره بدا نگرانیم کې چې کو ډیر عبادت دې مو کو نو به ما هیڅ نه دی کړی. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. باخر سر کې الله وی ولا تمنن تستكثر. الله زباتنی مکو چې ما ډیر لوی کار وکړو چې د سار نه د ماخامه پورې په دعوت کې مو ګرځي او د تبلیغ کار مو کې او د اقامت دین منډي مو نو الله ته سوالو کې چې الله را نه قبول کم اخو سکارو نه کو الله را نه قبول ک نو مونږ کې څه کمې دي مونږ چې لږ ستړي وکړو نو به اثباتو یره بوجرا باندې ډېر لوی کار مو کو نه هیڅ کار دې نه دی کړی. نو د نفس سره ودا مقابله کې چې والحرص على عدم اغترارها بالاعمال الصالحه. او شپږم نمبر کې
اخلاص للهیت په اعمالو کې چې دا بنیادی شی دی عمل دی لګي خو چې اخلاص پکې او د الله رضا پکې مخې ته الله تعالی دې منګه د خیسته نفسونو والا وګرځي او په دې پانی جون کې الله تعالی زمونږ په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې طریقه او عمل نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف ولولې دې ملګری وي او ماشوم بیمار د هسپتال کې داخل له خصوصي دعا او توکل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله من جسوي وسم واورد عمل په زمنګ نصیب کی یا الله که زمانہ په ویلو کې غلطی شوی او د دې سامعين نه په اوریدلو کې کوتاهی شوی الله ته غفور رحیم ذات منګ معافي غوړو منګ معاف کی یا الله عقیده او عمل د قران او د حدیث مطابق نصیب کی یا الله عقیده او عمل د قران او د حدیث مطابق نصیب کی یا الله د پیتنو په سادونو نه د شرونو نه د مصیبتونو نه په دنیا او آخرت کې بچو ساتي یا الله چې څومره مسلمانان بیماران دي صحت کامله نصیب کی په دې حاضر مجلس کې کناری نه دي او زنانه دي په خپل بیماران دي کورونو کې بیماری دار رشتہ داري بیماران دي الله د بیماری را وستلو ول ذاتم ته د خکول ول ذاتم ته الله ته اسباب ته محتاج نه غیبی صحتونه ولور کی الله کستا په علم کې رچا صحت نه صبر نصیب کی استقامت نصیب کی او اجر او ثواب نصیب کی څومره مسلمانان چې مقروض دي الله د قرض نه اخلاص کی یا الله ستانه بیم د قرض نه پناه غوښتي منګم د قرض نه پناه غواړو یا الله ستانه بیم د فقر او د غربت نه پناه غوښتي منګم د فقر او د غربت نه پناه غواړو یا الله د قرض نه زمنګ د ټول مسلمانان بچ کی یا الله د مالی مشکلاتو نه د مسلمانان بچو ساتي یا الله کله چا خپل کورونه نه د حیا او د عزت سره ول کورونه ورکي یا الله کله چا روزګارونه نه حلال روزګارونه نصیب کی یا الله کله چا کاروبارونه کمزوري د غیبی خزانو نه پکې خیر او برکت واچي یا الله کله چا بچینه نیکان صالحان بچول ورکی یا الله کله چا نارینه اولاد نه نیکان صالحان نارینه اولاد ولورکی یا الله کله چا بچینه فرمانه تابعدار د دین او د مور پلار وګرځي د علماو په عمرونو کې الله خیر او برکت پیدا کړي یا الله دینی مدارس چې په ارزه کې دي الله د دین د خدمت لپاره آباد ولري سوک جو ستعاونونه کوي الله په عمرونو کې په مالونو کې په کاروبارونو کې خیر او برکت واچي الله زمونږ په دې ملک امن او امان بحال کړي یا الله د اسلام په نوم باندې د ملک مشرانو حاصل کړي 71 سال د دغه نظریه سره زمونږ د قوم دوکه وکړه الله موږ له د صحیح نظام درا وستلو توفیق راکړي الله د محمد رسول الله راوړل شوی شریعت په دې ملک نافذ کړي الله د خلکو زړونه ستا په لاس کې دین طرف ته مایل کړي الله زمونږ د حکمرانان هم په دین باندې روان کړي الله د يهودو د نصاراو او د امریکای او د نورو د ایجنټۍ نه بچ کړي د دنیا په ګډ ګډ کې چې کمزې مسلمانان په تکلیف کې د الله ته امداد وکړي زمونږ چې څومره مشران او پادشاه الله جنت الفردوس ته بوزي زمونږ چې څومره استادان او پادشاه الله جنت الفردوس لور کړي الله موږ د ژوندول په نیغه لار د شریعت باندې د تللو توفیق راکړي او په وخت زرکدن کې دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.